स्टार्ट नو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानू कतुनको मुजफ्फर शाह मा او کله کوټه ده تحصیلي بریکوټ کې هم مختلف ډاکټر فخر عالم صاحب ولاړ دی او دلته کې سهالي زلی وکړي د دوی نه معلومات کو چې دغه قصه د اسو کې سونه دلته کې مخې راغلي دي سو په کې پازیټیو دي ډاکټر صاحب سب تفصیلات د دې کوټې په حواله باندې بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره دوه کیسز راغلي پازیټیو او خیر پېښور کې اډمټ دي ایچ ام سی کې یو کس نور هم ایکسپیکټډ دي دا رپورټس هم نه راشي او بیا د هغوی فیملی ممبرز دي که نه د هغو نه موږ سامپلینګ وکړو خو ردوګه را چونکې کسان مسان ورکړه رزغه دي راغلي تقریبا موږ د شپږ فیملیز نه سیمپلز واخیستل چې هغه دوی کره په دې څو ورځو کې تللي راغلي دي ډېر زیات او څه پکې څه غمونه هم شوي دي څه فیملیز هغه دي څه شموزو کې دوه فیملیز دي هغو نه به اخلو یو فیملی ده نو د دې کور زنانه هلته داخله ده دغه د واده شوي ده نو د هغو نه به سامپلز اخلو او دا خو سسپیکټډ و چې یاره انشاءالله چې امید دی چې ښي خو نه چونکې پروټوکول داسې ده چې یاره موږ دوی سره چې څونه هم په کنټیکټس کې خلک راغلی نو هغه ایریا مو ورته کارنټین کړه او څه ایریا مو ورته سیل کړه نو امید دی چې یاره دا خو کیسز نیګیټیو راشي خو نه زموږ د څه پروټوکول دی پروټوکول هم فالو کوو کم چې پازیټیو کیسونه دي نو هغه په پېښور کې دي دلته نشته اوس چې زموږ سره کم پازیټیو کیسز دي هغه پېښور کې داخل دي خو د هغو د کورنیانو چې څونه هم کورنۍ دي که نه دلته هغوی ته دي راغلي شوي دي هر سره شوي دي کانټیکټ شوي دي او هیلث کیر پرووایډرز دي پکې څه داسې نو کلینیشنز دي پکې یو دوه کسان که نه کلینیکونه کوي نو د هغو نه هم پکې سامپلز واخیستل د هغو کوروالو نه هم سیمپلز واخیستل صحیح دا چې کومه ګلي کوڅه چې ده دا اوس سیل شوه دا سیل شوه او زما د عوامو ته خواست ده چې یاره یو څو ورځې تر څو پورې چې ټسټونه نه راغلي نو دا ایریا به مونږ دا کوڅه به ورته مونږ سیل کړه او کسان هم کوارنټاین کړل په کور کې نو امید لرم چې یاره د علاقې خلک به هم تعاون کوي او چې دا وبا یا د بیماري مخکې خوره نه شي جی ډاکټر صاحب د دې تحصیلي ریپورټ د خلکو لپاره ستاسو وخت په وخت باندې خپل میسج ورکوي او دا ستاسو د کمی حالې ځلې چې دي دا هم د خلک ویني د دې باوجود چې کم دی ډېره بې احتیاطي ده دلته کې خلک هغه کم چې هغه احتیاطي تدابیر دي نه فالو کوي ستاسو هغه انسټرکشنز نه فالو کوي یو پیر بیا ورته سم میسج ورکوي ګوره جی مونږ خدا بار بار ویلي په هر انټرویو کې په هر یو د چې څومره هم د وخت راځي میسیجز ورکو او چې څونه وخت د دې وخت د هیلث ډپارټمنټ میسیجز دي خدا چې سوشل ډسټنس کم دی که نه یو بل سره لږ ورته لرېوالی ساتئ چې یاره څومره د یو بل نه مونږ لرې یو یو دوه ګزه کم از کم چې یاره زموږ سوشل ډسټنسینګ دی چې هغه ساتو هر سړی د ماسک استعمالوي هر سړی او بس لاس انځل لاسو او سینیټایزر لګول یا لاس انځل په صابون باندې انځل هر یو غنټه بعد یا 2 غنټې بعد کومه څه یوز کیږي نو هغه استعمالي او دوه شیزونه ډېر ضروری دي یو فاصله ساتل او ماسک استعمالول نو ان شاء الله امید ده چې په دې کې ډېر زیات کمی راشي او دا وبا مخکې خوريږي نه زموږ سره د یره ده چې دا په کلی دا شیزونه دوه درې د کیسز راځي دا غي نور مسله جوړیږي بل چاته پته یې نه زیاتره به اکثر اسیمپټومټک کیسز دي نو هغه بیا مسلسل مونږ وایو چې دا شی خور نشي نو چې په کم ځای کې مونږ کوشش کوو چې یاره که کیس دوه پکې راشي چې هغه په هغه ځای باندې په هغه کور ته یي نو هغه هم الله دې خیر کړي خو چې یاره په ځای پاتې شي خو چې د خور نشي د خورېدو غټ چانسز دي ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د بریکوټ هسپتال ایم اس ډاکټر فخر عالم صاحب خبرې واورېدې په کوټه کې هم دغه دوه کیسونه مخې ته راغلي دي کوم چې پازیټیو دي په پېښور کې اډمټ دي خو دوی د احتیاط د وجې نه دلته کې د هغوی چې کومه فیملیز ده کومه فیملی ده د هغې دوی سیمپل یې واخیستې او د هغوی د احتیاط دپاره چې یاره نور دا شی دلته کې خور نه شي او د هغې دغه کې دلته چې کومه ګلۍ وه د هغوی هغه هم سیل کړه او کور والا چې دی د هغوی کرنټاین کړل څنګه چې ډاکټر صاحب وویل احتیاط د دې واحد علاج دی او پکار دی چې مونږ د دې په احتیاط کې نور هم وس د احتیاط نه کار واخلو او په دغه طریقه باندې ځان د دې نه بچ کړو تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا اجازه ورکړي د لوی الله په امان